یوه پوښتنه کومه. وکړو. ما د تېر وار یو ویډیو کتلی وه د یوسف ورغلی و مولوي صاحب ادریس د هغې څخه یوه پوښتنه کړې وه. هغې ته یې ویلي وو چې دلته په دې ملک کې دا مثال پجپیریان شو، بریلیان شو، دا څه دلته روان دي، دا دومره عقیدې د کومه پیدا شولې. نو هغه شیخ صاحب ادریس ورته ویل دا بیا ټول په مکه مدینه کې یو دي. نو زما همدلته یې پوښتنه را پیدا شوه ماله چې دا په مدینې ته ځي، هلته حج ته ځي، هلته حج کوي، لبیک وایي، د پیغمبر علیه السلام مبارک روضې ته ځي، او بیا چې بېرته خپل ملک ته راشي نو بیا هماغه ځای هماغه شانتې یو راپاڅي یو پسې خبرې کوي، بل راپاڅي بل پسې خبرې کوي. نو دې څه دلیل کېدای شي چې داسې دا خلک ولې دا رقم ته راغلي دي؟ ډېر ښه پوښتنه دې زموږ وکړله. اول خبره خو دا ضرور چې شیخ ادریس ولا په دې وجه سم جواب نه ورکوي که چېرته هغه جواب ورکړی وي چې فرقې دا یا خبره په هغه په خپله راتله. لنډه خبره ده، فرقې ډلې په اسلام کې نه په پاکستان کې مطلب جایز دي او نه په سعودي کې په یو ځای کې هم جایز دي. دس خبره هم ده کول پکار چې دلته ناجایز دي ولته جایز دي. اسلام یو اسلام دی، یو مسلمانان دي او دویم کفر دی. صحیح ده؟ نو دا خبره ځان ته کول چې زه پنجپیری یم او زه دیوبندی یم او زه وهابي یم یا دا دا د سره په اسلام کې جواز نه لري. یا دا مذهبونه جوړوله چې زه د امام شافعي په مذهب یم، زه د امام ابو حنیفه صاحب په مذهب یم، زه د پلانکي په مذهب یم، یا زه د هغې په مذهب یم، دا د سره په اسلام کې شته دی نه. اسلام بس یو قرآن او حدیث دی او د هغې نه خلک اخذ باید وکړي. مننه ژوندی اوسې. اما چې دا په اسلام کې شته نه، نو چې زه فکر کوم چې دا خلک نو بیا چې دا دومره بستې جوړی، دومره مثال مناظرې کوي، یو مولا راپاسې بل پسې بل راپاسې بل پسې، په دې کې بیا ډېر حتی ردې بدې هم ووایي. نو دا څه کول پکار دي چې دا خلک راټول شي یو دا خو بیا اسلام ته ضرر رسي که نه. اما پوهېږم چې همدا ملایان بدنامۍ نو ډېر ښه. ګوره داسې ده که نه چې امت راټولېږي که نه، امت دا